او بہرحال بابا جی صاحب ہمیشہ زمونږ داسې تربیت کړی دی چې د خبرو د ښودلو کولو چل یې راته ښودلی دی او بیا یې خبرې رانه بېرته اورولي دي چې یاره دی خبرې څنګه کوي. نو دا نننی مجلس به هم زه په دغه انداز باندې ووایم چې زه باباجي په وړاندې خپل سبق اورم. محترمو زمونږ استاد را مجلس چې نن منعقد شوی دی نو دا په دې حواله باندې دی چې دې مدرسه او سکول کې امتحان شوی دی او په هغې کې ستاسو بچو نمبر یې اخیستي دي، نمایه پوزیشنونه یې اخیستي دي، هغې ته به اوس انعامات میلاویږي د استادانو د لاسه. او دارنګې د یوم والدین پروګرام دی د طالب علمانو سرپرستان راغلي دي. نو زما دا خیال دی چې په دې دواړو حوالو باندې یو مختصره خبره وکړی شي او چې زه څومره خبره تاسو ته کوم نو په هغې دوران کې به زه ستاسو توجه غواړم چې تاسو ما ته توجه وي. هسې نه چې زه تاسو ته خبره کوم او تاسو پکې ځنې دیوال ته ډډه والي او ایستې اوده یې. ما یو ملګری دی چې کله تقریر کوم نو چې زه تقریر ختم کړم نو هغه راپاسي فضل مولا مولوي صاحب لکه وایي تا تقریر وکړو نو زه مې لکه خدای تعالی سره ورغلم نو دا ته اوده څه شي لوي نو چې ملګری خوا کې د چا اوده کېده نو هغه راپاسوئ. محترمو ماشومانو باندې امتحان کول او بیا هغې له انعام ورکول دا سنت طریقه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو پیارا د صحابه کرامو په وړاندې یو صورت تلاوت کړه اذا جاء نصر الله اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. دا صورت تلاوت کړه ټول صحابه خوشاله شو ډېر زیات. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ جړل ډېر زیات پریشان و. خلکو ته یاره دې خوشحالۍ موقع ته وګوره اوس تارې جړا ته وګوره. دا خو مکه فتح شوه خلک به ډلې ډلې په دین اسلام کې داخلېږي نو دا خو موږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده. هغه وایي د خوشحالۍ خبره ده خو په دې کې یو بل پیغام پروت دی. ول بل پیغام پکې څنګه دی؟ وایي پیغام پکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات دی چې اوس به الله تعالی خپل پیغمبر خپل ځان ته راغواړي. ځکه چې کله دین پوره شو کامل شو مکه فتح شوه نو بیا د پیغمبر ضرورت پاتې نه شو. وړوکی ماشوم خو علم ول الله پاک داسې ورکړی چې نبي علیه السلام ته دعا کړې وه اللهم علمه الکتاب وفقهه فی الدین. الله تعالی د کتاب علم ورکړي او د دین پوهه وله ورکړي. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په یو مجلس کې وفرمایل چې داسې ونه ده چې د انسان په شانتې ده. لکه څنګه چې انسان په هر موسم او په هر وخت کې انسانانو ته پیدا ورکولی شي نو داسې یو ونه هم ده. مشران صحابه کرام ناستو چا جواب ورنکړه. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې د الله پیغمبره دا کجوره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه مکرمه فتح کړه نو د نبی علیه السلام عادت مبارک داو چې کوم ځای کې به جنگ وکړو نو هلته بیا ایسارېده چې د چا دا خیال نه نشي چې یاره به جنګ یې وکړو راغلی و ولاړو. اوس خو د جنګونو انداز هم بدل شوی دی. د بټنې جنگ دی، د اعصابو جنگ دی. پخوا به خلکو د ځمکې د حصول لپاره جنگ کاو. اوس د ځمکې د حصول لپاره څوک جنگ نه کوي. اوس د جنگ میدان دا ماشومان دي، دا زمونږ مخې ته جناس دي، دا ستاسو بچي، دا د جنگ میدان دی. نو به څوک پسې نښتي دي چې د دې ماشوم نه دهري جوړ کړي، د ده نه کافر جوړ کړي، د ده نه زندیق جوړ کړي، دا غیر مسلمه کی، دا د دین اسلام نه بل طرف ته واړی. او باباجي صاحب او مولانا صاحب دلې په دې پسې نښتي دي چې یاره دا دیندار شي، دا پرهیزګار شي، دا متقي شي، دا تهجد گزار شي او دا د مور پلار تابعدار شي. بس دغه مقابله روانه ده او دا رسکشي روانه ده او دا یو زبردست جنگ روان دی. بیا دغه شاته چې دا مدرسه څوک بدنامي، چې دا جماعت څوک بدنامي، چې دا پټکې څوک بدنامي، چې دا عالم څوک بدنامي، چې دا طالب څوک بدنامي، د دې شاته یو زبردست میډیا ده، د دې شاته وسایل دي، د دې شاته ډالري دي، د دې شاته فندونه دي او د دې شاته دنیا اسباب دي. او دا زمونږ استاد مخې ته جناس دي علماء کرام او دا طالب علمان د دوی سره څه شی دی؟ د دې سره یو د الله تعالی واسطه او د الله سره وسره ده
هغه دعاګانې خپلې او هغه عاجزي خپله او هغه جړاګانې ورسره دي د دې نه علاوه ورسره بل هېڅ ذریعه نشته دا که چېرته په مدرسه کې استاد راولګېدو په طالب علم باندې ګزار وکړو ویې واهه او بس دا سړی تاڼې ته لاړ نو د دې نه یو غټه پریشاني جوړه شي او بس بیا د ماشوم تصویر په فیسبوک او په میډیا باندې شیر کېږي چې یاره دا دلته انسانیت نشته او دلته آداب نشته او دلته دا نشته او دلته دا نشته او دلته دا نشته او که فرض که مثال بدور بیا زمونږ د عصري تعلیمي ادارو خبر رااله نن سبا تاسو ته پته ده په پاکستان کې د ټولو لویه مسله دا د نشې ده پخوا به خلکو چرس کله پوډر به اسکله اپیم به استعمالوله اوس نوې نشه راغله د آیس ورته وایي او آیس تاسو ته پته ده په کوم ځای کې ډېر استعمالېږي د یونیورسټۍ هاسټل ته ورشه او د کالج هاسټل ته ورشه لکه دا زه ګیلې پته ورایم زمونږ بچي هلته سبق وایي خو هلته تربیت داسې روان دی چې ته به ماشوم سبق له ولېږې ته به چې دا سبق ووایي انجینیر تی جوړ شي ډاکټر تی جوړ شي د ده نه بل یو قابل انسان جوړ شي چې بیرته تا ته راځي نو هغه نه به نشهیي جوړ شوی هغه ذهن به بل طرف ته تللی خو هغه ځای باندې چا ګوته اوچته نه کړه او که مدرسه کې څه خبره رااله نو بس بیا وروره میډیا ده او بیا یو قصه جوړه ده او یو لانجه جوړه ده دا خبره به په ټوله دنیا کې چلیږي زمونږ په میدان کې پرون د یو سکول دیوال را وغورځېده تاسو به هم چېرته په دې میډیا باندې کتلي نو هغې کې یوه ماشومه مړه ده او څه لس اته واړه پکې زخمیان دي نو حادثه داسې شوې ده چې تاسو ته خو زمونږ د ټیکهداران معلوم دي که نه ټیکهداران خو ماشاءالله ټیکهداران دي د روډونو ټیکهدار او د ډانګو ټیکهدار او دلته خو ناشنا ناشنا چلونه کېږي او یو سړي و چېرته شوده به یې خرڅوله نو شودو کې اوبه اچېلې نو چې اوبې پکې اچېلې نو صفا اوبې پکې نه وې اچېلې چېرته جبي اوبې پکې اچېلې وې نو هغه اوبو کې کټسیری و کټسیری خو پېژنئ که نه پېژنئ کټسیری ښه دمی ښه جي نه دا پکې و نو هغه سړي بیا د شودو والا ته ویلو چې هلکه ګوره د شودو ته اوبه وراچې نو صفا اوبه خو وراچوه کم از کم چې کټسیري دمی خو پکې نه راځي هغه وی یاره دا میخه نه ده دا چېرته زما په خیال چې په دې جبه کې ګرځېدل ده نو دا شیز یې خوړلی دی لکه داسې دلایل وله بیا خلک ګوري او داسې کارونه کېږي خیال دی خبرې ده زما یو ټیکهدارو کار یې کو چې کار یې کو نو سیمټ یې لږ استعمالول ما ته به دې سیمټ داسې خفه کېږي د سیمټو په بوجۍ چې دومره به په مور هم نه خفه کېږي خو دا زور به درنه ګورئ اوزي یاد یې ساته نو بس وروره په دې زمانه کې چې دا غوړي څومره ګران دي که نه داسې په احتیاط څوک غریب سړی سالن ته غوړي نه وراچوي لکه دې چې په احتیاط سیمټ وراچوي خیال دی خبرې ده نو بیا ډانګه وغورځېږي نو بیا روډ خراب شي چړۍ خرابه شي نو بس یو قابل ترین انجینیر صاحب و هغه راغلی او مزدار دیوال یې کړی دی سکول ته نو چې سکول ته دیوال کړی دی نو بس د خښتې دیوال یې کړی او شاته د یو ډېره غټه برایي ده خاوره ده او شګه ده او غټه برایي ده نو د دې نه لاندې جومات جوړېږي هغلته پیلر دی دلته پیلر دی دلته پیلر دی نو بس دا اوس هغه دیوال له وغورځېده استاد چې داسې کار کړی و چې ماشومان یې د دیوال په سر کېنولي وو کلاس ته نو بس هغه یو ماشومه پکې مړه شوه نو یو ناشنا چل پکې جوړ شو ما ته هلته یو کس راغی زه تلی وم مولانا صاحب ټول زور ګوره دې مدرسې له دې جومات له روان دی ما چې انشاءالله موږ یو د خیره سه جومات او مدرسې له څوک پورته هم نشي کتی بیا مې ډي سي پي صاحب ته وینا وکړه او به هر حال وزیر اعلی صاحب پکې اډر کړی چې پرچه پکې خامخا ورکوي بیا ما ته پولیسو وویل چې پرچه پکې کېږي په چا پرچه ورکو ما یاره زما خوښه ده چې په دې مدرسې والا یې ورکوي ځکه داسې هم بدنام دي په هر ځای کې اوس کار چا وران کړی دی او زور یې چاله لاړه وایي تا د سکول خوا ته جومات جوړاو لکه نو چې د سکول خوا ته نه جوړم مندر خوا ته جوړ کړم او که ته ما ته وایې چې تا دیوال جوړاو نو دا تا خپل دیوال ولې نه مضبوطاو دا دیوال به دې مضبوط کړی وی نو بیا به نه رالوی دی نو عرض مې دا دی محترمو اوس د مقابلې او د جنگ میدان دا ماشومان دي او په دې ماشوم مقابله روانه ده او الحمدلله ثم الحمدلله دا دلته چې کوم ماشومان دي او د دې ماشومانو کوم مور او پلار دي هوښیار خلک دي هوښیار خلک په دې وجه باندې دی چې دوی خپل بچي مدرسې ته راوسته علم ته راوسته او بیا داسې ادارې ته راوسته محترمو چې په هغې کې عصري علم هم شته تعلیم هم شته او په هغې کې د قرآن علم هم شته
نو ان شاء الله چې دا بچی کله فارغېږي تاسو وکړه کنه دا بوټي خلک نه لای کنه نو ځنی بوټي ډېر وخت پس میوه نیسي او ځنی بوټي که تاسو فکرې چې پاکه ګمله کې پاغه نرسری کې پروتي لا کور ته تا وړې نه نال کړې دی نه پاغه ګمله کې میوه نیولې کتلې دي اکثر د اکثر د نیمبو انداسي نو تاسو بچي هغه د ګملې واړه واړه بوټي دي هغه میوه تاسو ته خو دا یو په اردو کې تقریر وکړو بل په انګریزي کې تقریر وکړو بل په عربي کې تقریر وکړو او زه مې چیرې دا انګریزي کې چا تقریر وکړو کداغه والد صاحب دلته ناشتي دا اردو تقریر والا هغه عربي تقریر والا والد صاحب به څومره خوشاله دا موږ ټول لپاره خوشاله خبره ده د دې مطلب دا چې په دې ماشومانو کې صلاحیت شته په دې کې صلاحیت شته چې دې ته څه شی وراچې د ذهن ته نو دا یادول شي کته عربي وراچې کته انګریزي وراچې د دې ماشوم ته څه قسم تربیت کې نو دا ستاسو تربیت قبلې نو محترمو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مکه مکرمه فتح کړه نو د مکه مکرمه نه بار ناستو نو د مکه مکرمه ماشومان رااله واړه نو د مسلمانانو د اذان پیخې کولې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا کوم کس چې اذان وایي د ابو محذوره نومو دا په نور الکانو کې لږ غټو او ماشومان خو عجیبای کنه ماشومان په خواجه ورله سلام ته وکړو یو ماشوم سلام وکړو تاسو ته وعلیکم سلام وایا اجازت ده جی خیلی السلام علیکم نو محترمو ماشومان چې به یو ځای کې او ته به ورشه ماشوم سلام وکړو یو کا سلام وکړو تا وعلیکم سلام وایا نو چې بیا به سلام سپېګمول نه راوسته بیا په خټ باندې پناه کړل نو بیا نه بریار یو سلام کوي السلام علیکم السلام علیکم خیالم دې ماشومان چې د آزمایش شوه شیطان و چرته رضان خر جوړ کړو نو لغمان ته تلو افغانستان ته چې خر رضان جوړ کړو لغمان ته تلو بس ماشومان پس را غونډ شو بس څوک بملا ناس دی او څوک په سټ ناس دی او چا د لکې نه نیول او چا د غوګونو نه نیول څوک په خپو پورین خدي دی او هغه چې ګډ وډ راغسته نو هغه چې کله بیرته خپل تشکیل پوره کو دا مشر شیطان خو راغی هغه ته پوسو کو ویل لکه څنګه علاقه ته تلوي هغه حساب لغمان وطن ماست چون همه اخوان ماست بربطن چې حجت نیست به گفتن چې حجت نیست لغمان ولده سه علاقه چې ټول زمارونه دی الته نه د تلو ضرورت نه دی وینا ضرورت دی ځکه چې ټول ماشومان دي او ټول شیطانان دي هم به سم نشته نو دا د اذان په خېجه کول د الګ غټو ابو منصور رضی الله تعالی عنہ نو چې کله دی اشهد ان لا اله الا الله تر ورسېد نو هغه ته خو پته وا چې یاره دا اوس په دې کې د الله تعالی د وحدانیت اقرار دی موږ په ځینې تعبیراتو نه پوهیږو یو ځای کې یو قاضي صاحب فیصله کوله 50 ګواهانو ته پیش شو چې 50 ګواهانو ته پیش شو چې سړی به ګواهي وکړه هغه ته ویل ته واله کا دعای قنوت هغه بل چرته یاره ماته نه معلوم بل ګواه پیش شو ته واله کا دعای قنوت یاره ماته نه معلوم یو کم 50 ګواهان به مسترد کې چې دعای قنوت چانه پیژاند چې 50 راغی هغه ته ویل دعای قنوت وایا هغه ویل اللهم انا نستعينك چې بار دروته الکه ول خدای مغر ک لویل او مې ویلا اوله بالله هم ټول ته یاد و لویل او مې پیژاند خو دعای قنوت اصطلاح نه پیژاند اصطلاح نه پیژاند نو هغه په اصطلاح پوهیدو چې دا اشهد ان لا اله الا الله کې خدای الله د وحدانیت اقرار دی الله یو منل دی او اشهد ان محمد رسول الله کې نبی علیہ السلام رسالت منل دی نو که زه دا وایم نو دا ماشومان پر پورې خان دي چې ته مسلمان شوی نو چې دا غزه تر ورسېد نای په قلار ویل غلی ویل اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله پیغمبر اسلام راوخته ول دی خراشه چراغه بس په سره ودلاس کې هو ویل وای شاو په زور اله بس هغه په زور په چغه ویل اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله په زور اذان وای هغه صحابي با په اذان کې ترجیح کوله دو ځل به شهادتین بخته आवाज ویل
او دو ځل به بوچت आवाज ویل. نبی علیہ السلام له بټوا ورکړه، خبره مې د انعام کوله، بټوای ولا ورکړه او پای کې پیسې وي، دراهم درانیر پکيو، د سرو زرو د سپینو زرو روپۍ پکې وي، او په کوم یختو چې ول نبی علیہ السلام لاسي خو دیو کتابونو لیکل دي چې دا یختې دومره غټ شو چې پزمکه براخ کله کېده، او چا وځي الله واړه وینا بده من د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس مبارک لګیدل دي، لہذا دا یخت زنه واړکم. نو دا امتحان غستل او بیا انعام ورکول دا د تیر زمانه نه دا خبر را روانه ده، او دا ډیره زیاته خوشحالي خبره ده چې کوم ماشومانو انعام غستل داغه پلانان او سرپرستان ناغلی وس به ویني، او چې کوم ماشومانو انعام نه دی غسته نو داغه دا معنا نه د جدا ناقابل دي، نه دا قابلان دي، خو د دیر بار بلک مهنت کول پکاري، لګ مهنت به وړاندې کول پکاري. محترمو دویمه خبره دا زده مشرانو ته کومه چې دا کم د ماشومانو سرپرستان ناغل دي. محترمو د ټول ضروري خبره ده چې وسړی وایي چې زما بچی دیندار ای او زما بچی دی نیکی، نو د دې لپاره ضروري خبره ده چې سړی باندې خپل بچی د لپاره د مور انتخاب دا د دیندار مور انتخاب کوي، چې رشتہ کله ته زوی لکه نو په کار د دیندار خزه ولوګي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای تنکح المرأة لاربع، د زنانه سره څلورو صفاتو د وجه نکاح کول شي، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. یو د مالدارۍ د وجه نه چې دا زنانه مالدار د زوس رشتہ کوم، یا دا زنانه خسته د زوس رشتہ کوم، یا دا زنانه چې کوم ده قامدار ده نسب او قوم اوچت ده رشتہ وسکم. او نبی اسلام فرمای سلورم نمبر د دیندارۍ د وجه نکاح کول شي. نبی اسلام فرمایل فظفر بذات الدین تربت یداکا، ته ځان کامیاب که به دیندار زنانه، ان د دیندار زنانه سره نکاح وکا، مالداری خالص قومي شرافت دا پرېدا، د دیندار خزه سره نکاح وکا، تربت یداکا استالاس د الله بخارو کې ګړګي. محدثین وی معنی دا ده چې ستا د نکاح د الله تعالی برکت کی. اکوړي کې زمونږ استاد او ډاکټر شیر علي صاحب رحمت الله علیه هغه فرمایل وې دا کوړي کې یو کسو وې دا هغه خزه لیوانی، وې ما ته چې لکه تر دې لیوانی څنګه گزاره کې، وې ما ته چې مولانا صاحب لیوانی نه د جنت ده، سلور زامن ته الله پاک راکړلی او سلور وانه د قران حافظان دي. زه آسان مثال تاسو ته وایم، تاسو چې کله روټي خورئ نو د روټي لپاره کله نه کله چکنی کومنګا، نو با چکنی کې پودینه اچو، پودینه خو پیژنئ کنه، دا پودینه کله نه کله منګه دا د کور لوخي چې په کوم ځای کې انځو دا وبه چې بار ته وروتي د ګنده د استعمال وبه نو دې د پودینه شوی داسې لوړه او مزیدار او شنه او ښکلې او غټې غټې پاڼې، هغه پودینه تاسو چېرته په چکنۍ کې اچوئ؟ نه اچوئ. ولې؟ د دې د اصل ګنده دی، څښا دی، دې ته چې کومې اوبه میلاو شوي دي دا اوبه ګنده دي او څښا دي. او یو پودینه هغلته په پوله ولاړه ده وچه بیکاره کمزورې خواره پودینه، یوه پاڼه هم پکې نه وي، موږ هغه راشو کوو. ولې؟ ځکه چې هغې کوم بنیاد دی، بنیاد پاک دی، اصل پاک دی، کوم اوبو نه چې دا اوبه شوي ده نو دا اوبه چې کوم دی پاکې دي. په دا اوس خو دا رواج کم شوی دی، خو پخوا به خلکو د پښتنو به سپي ساتل، نو چې سپي ساتل نو سپي ته به روټۍ وراچېله، خو که پرځ که چېرته به چرګ مړ شو د ټوغې د وجې نه یا هسې به مړ شو نو مشرانو به کشران منع کول چې هلکه سپي ته به ګوره چرګ نه ورارتی، د دې تربیت بیا خرابېږي، لکه دا به بیا چېرته په چرګانو پسې ګرځي او خوري به. اوس سپي منې خو نه څه د حرام خوراک پابندي شته او نه د حلال خوراک پابندي شته، او نه لکه څه هغه مونځ اودس کوي چې جامې به پاکې ساتي، او مطلب دا چې یاره د مردار خوراک ولا جایز نه دی. خو موږ به په خپل ماحول کې دا ویل چې یاره د دې اثر به ټیک نه وي. د محترمو یاد ساتئ چې د ټولو نه اول د بچي دپاره د دیندار مور انتخاب پکار دی. موږ چې کور ته کومه زنانه راولو زوی له رشته کوو که نه، نو هلکه زنانه په څه کار باندې پوهېږي، یاره جي ماشاءالله د ټاپ ټیلره ده، باسې کپړې ګنډي که نه، نو موږ ښځه کور ته نه راولو، ټیلر راولو. یاره په هر قسم پخلي باندې پوهېږي، ته به یې هوټل نه راولې، چېرته پخلي والا راولې، یاره په دستکارۍ باندې ډېر ښایسته مزدار ګلونه کوي. نو زمونږ پکې دا نیت نه وي چې یاره دا زنانه ده او دا مطلب دا چې دا مبارک نوم یو سړی تېر شوی دی، دا د یو سړي څه په باغ کې نوکر و،
په باغ کې نوکرو چې په باغ کې نوکرو نو د علاقې قاضي د خواله بل قاضي راغی چې بل قاضي خواله راغی او د انارو باغو نو صفت یې ورته کاو زمونږ چې ښکته نه چېرته میلمه راشي که نه نو موږ یې کمراټ ته بوځو او چترال ته یې بوځو او لکه صفت ورته کوو جره دا علاقه یخه ده او دا چل دی او دا چل دی نو هغه د خپل باغ ته را سړی روان کړه دا قاضي او ورته ویل جره دغه دی دا زما باغ دی او مړه په هغې کې انار دي خو داسې انار دي که نه واړی کې کله ناکله خلک خټکي خرڅوي که نه نو د دې خټکي چې ډېر صفت کوي چې خوږ دی نو څه ناره وایي هلکه خټکي دی خو ګوره د ګوړې بچی دی دا ډېر خوږوالی صفت کوي نو دې قاضي مو ته وایي چې مړه انار څه دي خو خلاصه دا دی چې د ګوړې بچی دی خواږه خواږه انار دي راله په باغ کې وګرځېده مبارک دی هغه وکړه هلکه مبارکه یو انار شربت که موږ له راوړه چې انار یې راوړ ته خو د واړی نه د سندله پورې ورور د باغ صفت کړی او د انارو د ونو د هر څه صفت یې کړی دلته چې شربت کا انار او خولې ته یې کړو تریو داسې تریو چې خولې له نه شو راوړی هلکه مبارک ویل دا تریو دی بل انار شربت که راوړه چې بل انار یې شربت که راوړو هغه د مخکیني نه تریو هلکه مبارک ویل دام تریو دی هلکه په پښتو پوهېږي بل چا دغه راوړه دا انار خوږ انار شربت کا چې درېم انار یې راوړه هغه د مخکینو دواړو نه تریو یاره ویل مبارکه بالکل عقل د پکې نشته دومره ټیم دی په باغ کې تېر که خو تا ته ګوره پته ونه لګېده چې خوږ انار او تریو انار پکې کم یو دی سړي ته پته لګي که نه یاره دا خوبانۍ داسې ده دا لوچه داسې ده دا بوټی داسې دی د دې ځای فصل داسې دی د دې ځای داسې دی هغه ورته ویل چې نیکه قاضي صاحب زه ستا د باغ نوکر یم زه ستا د باغ نوکر یم ستا د باغ مالک نه یم وی دا د انار روغه دانه پرېږده په دې روغه دانه کې چې دننه را کوم زړي دي ویل دا یو زړی دی د اوسه پورې په ما حرامي که ما ستا د باغ نه څکلی مي قاضي صاحب حق حیران شو دلته خو چې چاله ځمکه به زمینداره ورکړه چې پلار دې ته جوړ که نو بیا به وروره په شنډۍ پورې پاڼه نه په توت پورې به پاڼه نه وروره په پوله کې به چېرته واښه نه داسې دا لکه که نه ده دلته خو د ځمکې لږې لږې دي زموږ په علاقو کې ځمکې ډېرې دي که نه نو هلته بس زمیندار بنام پلار لکه بس بیا به ځمکه اختیارات به دې ختم وي یاره دی بالکل حیران شو چې لکه دومره دینداره سړی بس د دې قاضي صاحب لور چې کوم دی پیغله شوه چې لور یې پیغله شوه نو بس د دې ښځې سره سلام وکړه وی ښځې یاره دا لور چاله چېرته ورکوو ویل بس سړیا داسې ځان مناسب سړی ګوره هغه د واړی قاضي د دیر قاضي هغه د تیمرګري قاضي د پلانې دنیا قاضي ښځې ته ویل ښځې یو سړی مې کتلی او دا لور چې کوم دی که نه دی مبارک له ورکوم ما خبرې دم خیال دی دا لور چاله ورکوم چاله ورکوم مبارک له ورکوم ویلې د دې باغ د نوکر له ورکې ویل او دقه د باغ نوکر له ورکوم ښځې به ځان خاپیري او پیریان غبرګ راوسته ویل الله خدای ډوبه شوم دا څه وشو لور مې تباه هغه ویل بس ډر پر به نه کې بس دقه سړي له دا لور ورکوم قاضي صاحب راغی مبارک یې کېناو مبارک دی ویل هلکه مبارکه یاره ستا سره مشوره کوم ویل بالکل صاحبه حکم راته کوه ویل زما لور ده هغه پیغله شوې ده زما راسې خیال دی چې چا سره رشته وکړمه وایي یاره بس قاضي صاحب دا خو د ځان مناسب سړی وګوره هغه سره به رشته وکړې ویل یاره مبارک ما خو فیصله کړله په خپل لکې یو سړي سره رشته کومه ویل یاره باچا قاضي صاحب چې تا سړی خوښ کړی نیکه بالکل به ټیکي ویل یاره ما مبارکه ته خوښ کړی چې دا لور تاله درکړم مبارک و چې د خپله مې ځمکه وتښتېده چې یا خدای پاکه نو زه به د دې څه څنګه ګزاره کوم زه خو د دې نوکر پاتې شوی ما خادم یې پاتې شوی ما باغ د ونو نوکر پاتې شوی نو د دې انسانانو سره به څنګه ګزاره کوم ویل مال چې صاحب زه ستا لور قابل نیم و چې دې کې به خبرې نه کوې بس رشته شوې ده خبره ختمه شوې ده محترم مبارک له قاضي صاحب لور ورکړه او مونږه سړی هم د رشتې تپوس وکړي ته دې ځان ته کتل دي ته زما د لور مناسب یې لکه نو دا ستا لور ده کومه داسې چین خاپېره ده چې زه مناسب نه یم د خدای تعالی زوروره نو څپیا که خلک به دیوال تپي نو لکه هغه چېرته په فریج کې څوک نه ږدي محترم واده وشو چې واده وشو د مبارک بیبي د قاضي صاحب لور کور ته راله چې کور ته راله قاضي صاحب ورته ویل بیبي داسې کار به وکړې چې ته خو ګوره د قاضي صاحب لور یې د ډېر غټ دسترخوان نه او د ډېرو غټو خوراکونو نه رالې د ډېرو مزو چرچو نه رالې خو زما په کور کې به ګوره زما خوراک کوې د پلار د کور خوراک به نه کوې د پلار د کور خوراک به نه کوې
او مبارک لاړ څلوېښت ورځې مبارک نه و څلوېښت ورځې بس مبارک راغی ښځې ورته ویل مبارک ډېر ناشنا سړی زه اوس مېلمانه ستاسو کور ته رالم او ته ایله جو په دې ټایم کې په چیله کې لاړې 40 ورځو لاړې دا تاسو چلو کو هغه ویل بیبي ته قاضي صاحب لور وې قاضي صاحب باندې خلکو فیصلې کولې هغه ته رشوتونه راوړو هغه ډالۍ تحفې به راوړې هغه به تا خوړلي او دا د پیغمبر اسلام حدیث مبارک دی چې یو نونی چا د حرام وکړه نو 40 ورځې دغه سړي مونږ نه قبرېږي 40 ورځې نو ما وی چې ګستا په بدن کې د پلار د کور د خوراک د حرام خوراک د یینې څه اثراتي چې هغه ستا په بدن کې ختم شي که الله موږ له د دې نکاح نه بچی راکړي نو چې باقي د حرام اثر نه نو دلته د واده زلمه په ځان پوهېږي ډېره زیاته د افسوس او د خفګان خبره ده ګوره دا بلډینګ مونږ جوړو که نه او په یخ کې صاحب چې کوم دی خټه لګو او پورته به بیا بلاک دو نو چې په یخ کې خټه دو پورته به بلاک دو نو دا ټول خلک به دې مصري ته لیونی وایي لکه که نه به وایي به ورته لیونی او زوی له ښځه کوو او دین ته هم فکر نه وي پردې ته هم فکر نه وي شریعت ته هم فکر نه وي او بیا چې د واده په ګاډي کې کینو اوهو نو واده د یو کسي او ګاډي کې ټول بابا دا یوه نیمه لویش ګیره د پلالې د ګیډي نه به ګیره اوږده یو دی به هم پکې وروره تاویږي خدای دې ستا بیخ او بنیاد وباسي ته پکې څه شي له تاویږي ده ته به هم ګانه لګېدلي او درته یو خپه به جوړوي لکه نو ته خو د خدای نه لږه حیا وکړه که نه ته ولې د حرام کار کې حصه اخلې محترمو یا مبارک خپلې بیبي ته وایي اودس وکړه اودس یې وکړو مبارک هم اودس وکړو دواړو 2 رکعاته نفل وکړو ویل و دعا کوو مبارک لاس اوچت کې بیبي م لاس اوچت ویل یا الله د دې نکاح نه چې ته موږ له اولاد راکې نو الله پاک نارینه اولاد را الله کې او الله پاک دا بچی چې زه ستانه غواړم نو د علم دپاره غواړم د دین دپاره غواړم الله ستاره قرآن دپاره غواړم الله ستاره پیغمبر د احادیثو د خدمت دپاره غواړم مبارک له الله پاک زوی ورکړ عبدالله ابن مبارک عبدالله چې لږ غټ شو بس د لوفرانو په لاس ورغی د غلطو خلکو په لاس ورغی د نشیانو په لاس ورغی ایسته منډې ورته منډې او مور او پلار یې جاړي چې سم جاړي چې یا الله پاک نو دا خو موږ دین له غوښتی و الله دا خو موږ قرآن له غوښتی و دا خو موږ د علم دپاره غوښتی و یا الله دا بچی هم ګډ وډ شو دعاګانې به یې کولې الله ته به یې جړل دعاګانې به یې کولې الله ته به یې جړل یو ورځ عبدالله په ځنګل کې په یو غره کې د یو ونې خواته پروت دی د ونې له یو مرغۍ راله او هغې د قرآن آیت ولوسته الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله مؤمنانو ته دا خبره نه ده نږدې شوې چې دوی چې کوم د زړونه د الله نه ویریږي بس چې مبارک را پاسېده څنګه بس یو انقلاب راغی په اندرون کې یو بدلون راغی په اندرون کې او بس راغی پلار ته ویل مبارک ده ویل بابا ماله پیسې راکړه زه ځمه سبق له علم له ځمه هغه ویل هلکه نو په دې ارمان خو زموږ سترګې د جړا نه تکې سپینې راوختې او ته علم له ځې محترم عبدالله علم له لاړ څو کاله پس راغی یو عظیم شانه محدث ته جوړ شوی دی عبدالله ابن مبارک عبدالله ابن مبارک د امام بخاری صاحب رحمت الله علیه استاد دی د امام ترمذی د صحیح ستو د مصنفینو چې د امام بخاری صاحب استاد دی که نه نو لکه د دې نه بله غټه دغه شته ده لویه مرتبه شته نشته ته لویه مرتبه دا په څه بنیاد باندې محترمو دا په دې بنیاد چې پلار دیندار و او مور دیندار وه نو د ټولو نه اول به د بچي دپاره د دینداره مور انتخاب کې چې زنانه پردهداره ده زنانه حیاداره ده زنانه دینداره ده زنانه منځګزاره ده زنانه د حرامو نه ځان ساتي خو که دا د ټیلرې بچی دی او دا د هوټل والا بچی دی او دا د ټریکټر والا بچی دی چې بیا به بس دغه شی وي نو بیا به هوټل والا وي نو ستا په کور کې به هوټل والا او مشینانو والا پیدا کېږي جامو والا به پیدا کېږي درزیان او ټیلران به پیدا کېږي مسلمانان به پکې کم کوزي تاسو به ټیلران مسلمانان نه زمونږ د جندول کې یو مولوي صاحب دی هغه نه چا تپوس کړی ویل مولوي صاحب په دې دنیا کې مسلمانان ډېر دي که کافر مسلمانان ډېر دي که کافر هغه ویل چې دا وابډا والا اوس پاکستان کې مسلمانان ډېر دي که کافر ویل چې دا وابډا والا اوس ملګري کې نو بیا کافر ډېر دي وابډا والا واسه خبره بده نه ده کړې ګوره په دې ګرمۍ کې لوډ شیډنګ د سړي بالکل بدن خولې شي نو محترم عرض مې دا دی چې د ټول نه اولې خبرداره چې مور دیندار بیا چې بچی پیدا شو د صحابه کرامو په زمانه کې چې به د چا بچی پیدا شو نو پیغمبر اسلام نه به راوړ
تحنیک وته وای تحنیک حنک د تالو ته وای تحنیک دی چې پیغمبر علیه السلام با په خپل خله مبارک کجوره وجویلا به دغه ماشوم په تالو پورې ونیوا او هغه د نبی اسلام لاړې دا به د ماشوم بدن تر ټولو اول ورلی دا سنت طریقه ده د دې معنا دا ده ماشوم پیدا شو د ټولو اول به ته په وخت کې اذان کې د اذان مطلب دا دی چې بچیا ته مسلمان معاشره ته رااله ستاسو د الله او د الله د رسول سره واسطه بیا دا غي تحنیک دی یو دیندار سړی به وړي چې هغه ته تحنیک وګجوره ول اوخري او هغه بیا چې کوم د هغه لاړ دغه بدن ته نه لاړ شي حدیث مبارک راځي نبی علیہ السلام فرمای من ولد له ولد فليحسن اسمه چاره چې الله بچي ورکنو خيسته نوم دی ولکی دي خيسته نوم دی ولکی دي په خوا خلکو د ډمانو د ډاکټرانو او د بدمعشان نمونه خو ده او خلک خشوله ماشاءالله خخ نمونه دي خخ نمونه دي او پښتانه خو بیا هم خلکو د وران نمونه وایو غلط نمونه وایو په وران نمونه خلک مشهور کو او چې څوک په وران نوم باندې قار شو نو بس بیا خبره شانې جوړه شي نوم پورې سمون خلی زمونږ استاد هغه زه په یو ځای کې روان وم نو یو کالک بل تناره ول چې مې ناکانیا ولمو چې مې ناکانیا د څه شه ده سم نوم متوایا وجدا و زمونږ د مینې نه خپل نوم ډبل ډیسته دا څه سړی توپ نوم ده نه کم از کم چې نوم خو د مسلمانۍ خوې کنه او د ماشومه پیدا شو تا قران ویل او تا ویل چې زانیه نوم ولګدو نو د قران ته ګوره چې د ټکی معنا څه ده چې ته ولدا نوم دې په قران کې فرعون هم راغله نو فرعون نوم به ولګدي نو محترم د ټولو اولای خبره ده چې ګوره اذان ماشوم ته بغوږ کیږي دا د دیندارۍ پیغام ده دا د ماشوم تحنیک دا د دیندارۍ پیغام ده بیا ماشوم له خسته نوم خو د نبی اسلام فرمای احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن د ټولو غوړه نومونه الله ته عبد الله عبد الرحمن دي واستقها حارس وحمام او دغه چې رښتینی نومونه دا حارس او حمام دي پیغمبر علیه السلام به ګوره دغه نوم چې وران نوم دا به بدلاو حضرت سهل رضی الله تعالی عنہ راغه وزه پیغمبر اسلام خو رااله نبی اسلام ما ته ویل چې لګ تاسو نوم ده ما چې زما حزن نوم ده حزن سخ بل نبی اسلام راته چې لا انت سهل تسخنین مړه ته نرمه سهل نوم ده دا عمر رضی الله تعالی عنہ ته اوس بنګیره راغه وسه به زما زوی زواله ما عمر رضی الله عنه زویره وخت لکه ولدي واه ښا ګډ وډ مردار شکلو الګ استا نوم سره وسه به زما جوعل نوم ده جوعل ګونګټ ته وای و دا پلار دی ولې واله وسه به چې په خبرت پوه شوم نو دې پلار را سارو را مخکې ګړلی او دا غټ کوتک ډانګې راکړه او راته ویل دي چې په دې سارو کې دو سارو جګړه کوله ته به آزادې خلاصې به او چې کوم سارو بل سارو نه په ریخو دو او کوم زورورو نو هغه به راځه سر په ډانګي باندې وای چابل سارو یې پری دي وځي چې کوړ درالم ابه او بابا په جګړه نه خدیو ظاهره خبره ده چې مور خپل په جګړه کې خپل زورورو ما ویل چاله بابا پریدا بابا نه پرې خو جو اکړ انګه راسو چې بابا دې سر لمراو بغاو عمر رضی الله تعالی عنہ پلار تقار شو وته ګوره د دې ټول مجرم ته تاول اول صحیح نوم نه دی خو دې بیا تا صحیح تربیت نه کړه ماعز دا نبی اسلام په زمانه کې یو کس خپل وراره راوسته نبی اسلام ته و دا الله پیغمبر زما دې وراره شراب سکل دي دا زما وراره دی نبی اسلام ته فرمایل شر العم او دا یتیم دی و شر العم وال اليتيم انت ناکار تر چې وراره تربیت کې هغه ته والله ما ادبته صغيرا چې ماشوم تاول ادب نه ورکړي ولا سترته كبيرا او چې دا کله غټ شون بیا پتا پرده نه راچي محترم نبی عليه السلام چې کله مدینه منوره ته لاړ نو ام سلیم رضی الله تعالی عنها یو زنانه دا کونډه ولا غي زو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نو هغه انس رضی الله راوست نبی عليه السلام ته و یا رسول الله خوید موکا د الله پیغمبر راسته خادم ګوټه ده نوکر ګوټه ده لس کاله حضرت انس رضی الله تعالی عنہ دا چې کوم د نبی اسلام په تربیت کې تیر کړل اکراش رضی الله تعالی عنہ یو صحابي ده پیغمبر اسلام سناستما روټه هم خوړه نبی اسلام خپل مخ نه خوراک کاو وکانت یدی تتیشو په صحبه زمالاس په کاسه کې ګرځیدو کله دې نه کله غزنه و نبی اسلام مالاس راونیو خپل مخ ته کچ د خپل مخ نه خوراک کاو بل ولادت پیغمبر اسلام له چای او خانه کراول به انواع التمر اګي قسم کجوري وي ما د یو ځای نه خوراک کاو پیغمبر اسلام مختلفه کجوري خوړې و نبی اسلام ماته ول چې کوم ځای نه خوري دا غزه نه خورا دا یو طعام نه اوس منګو تاسو خپل ماشومان د ځان سره وړي ته کینو
ډوډۍ ته کېنو ماشومان تاسو د مشرانو ماشومان ډوډۍ ته کېنو نه کېنو ماشومان او چې چا ماشوم ورسئ ډېر غلط کار کوي مړه دا واړه د بزان په سیادت کړل دي لکه نو تا د غوا زوی خون دی دا خو زما بچی دی چې په ما پسې به عادت دي که نه یاره زمونږ کلي کې یو سپین ږیری و هغه څه ماشوم ورسره و ویل مړه ډېر بېکاره سړی یاره چې دا ماشوم د بزان په سیادت کړی هغه ویل زه د چرګې نه هم بېکاره یم چرګه چې د غنم وږی ویني نو ویې ټکوي دانې ته راوباسي چرګوړو ته چرګ خپل بچي له ډوډۍ ورکولی شي خوراک او زه خپل بچي له نشم ورکولی دا ماشوم به سړیتوب چېرته یادوي مور خو د سړیتوب نه خبر نه ده هغه خو هلته په کور کې 5 غوا دي 5 سخي دي 5 بیزې دي 5 ورغومې دي 5 چرګې دي او 4 درځنه چرګوړي دي او 5 زامن پسې د حاجي صاحب هم دي نو هغه خو ورته دي ماشومانو نه وزګارېږي نه نو چې بابا یې خواته نه کېنئ او مدرسې ته یې ته نه راولې وروره مطلب دا چې مولا په کاڼو ولې مدرسه په کاڼو ولې پټکې په کاڼو ولې دا ماشوم به تربیت چېرته یادوي نو ضروري خبره ده محترمو چې موږ ماشومان خپل خواته کېنو د خوراک چلو ته وښایو ادب او تربیت ته وښایو نو محترمو دا ډېره زیاته او دا هم درته وایم چې تاسو ماشومان مدرسې ته راوستي صرف مدرسې ته به راوستو کار نه کېږي ګوره نه راځې به د ماشوم تپوس به کوې پرنسپل صاحب نه به تپوس کوې مولانا صاحب نه به تپوس کوې زما بچی سبق وایي که نه وایي زما بچي څومره سبق ووایه زما بچي څومره انګریزي څومره وویله اردو یې څومره وویله او بیا به د دې بچي لپاره دعا هم کوې دعا به ول هم کوې نو چې دغه طریقه انشاءالله ماشومان هم زبردست بهترینې ادارې ته رالیږل دي خو چې ستاسو شاته ستاسو سپورټ ورسئ شاته ستاسو سپورټ بلکې ګوره په واده باندې څومره خرچه کوو که د تاڼې تحصیل کار چېرته راشي که نه یاره صاحب په دې سړي رپورټ کوم که نه چې پیسې څومره لګي خو چې دا سړی نه دی چې دا لږ ځوړند کي لږ ځوړند کي په هغې څومره پیسې لګو خو د مدرسې د ماشوم پیسه بیا خیر خیر نو هره زمادار محترم زه خپله خبره راټولوم دا ستاسو لپاره ډېره د اعزاز خبره ده چې ستاسو بچي او کشران دلته سبق وایي او یاد ساتئ ګورئ که تاسو دا غواړئ که نه چې زموږ بچي تاسو وپېژني مور او پلار وپېژني نو په بچو باندې علم ووایه او قرآن پې زده کړئ چې قرآن یې زده کړه نو بیا به دا بچي تاسو وپېژني او ستاسو حیثیت به وپېژني او ستاسو شان به وپېژني دا ما سه ملګری راغلی دی نو هغه وایي چېره دا کم ماشوم چې تقریر کړی دی په انګریزۍ کې کم یو ماشوم ته ودرېږه بچی عبیدالله کم یو دی مخامخ شه او بل برهان ولی عربۍ کې چې چا تقریر کړی کم یو دی ودرېږه او بل خوشنما بیبي اردو کې چې چا تقریر کړی ودرېږه بچیا د دې دریو ماشومانو لپاره ما سه ملګری راغلی دی هغه وایي چې د یو ماشوم لپاره زه د 3,000 روپو انعام اعلان کوم دا تقریرونو والا نو هغه به انشاءالله وروستو باباجي صاحب په لاس باندې هغې ته حواله شي او دا کښېنئ بچیا تاسو په خپل ځای دا د دې خبرې ترغیب دی کښېنئ دا د دې خبرې ترغیب دی چې موږ هم داسې شو نو محترم عرض زما دا دی چې د دې ادارې سره بس ساتئ تاسو د دې ادارې سره تعلق ساتئ د دې ادارې ضرورت معلوم کړئ په ګرمۍ کې ضرورت معلوم کړئ په یخنۍ کې ضرورت معلوم کړئ دلته د بسترې ضرورت دی دلته د پکې ضرورت دی دلته د بیټرۍ ضرورت دی دلته د دروازې ضرورت دی دلته د کړکۍ ضرورت دی دلته د قالین ضرورت دی دلته د چت ضرورت دی دلته د پیلر ضرورت دی داسې دور به راشي چې تاسو به نه باباجي صاحب رحمت الله علیه په دنیا کې نشته خو د هغه نه څومره فیض الله تعالی خور کړی او زموږ دا ایمان او یقین دی چې انشاءالله دا ثواب به الله پاک هغې ته ورکوي نو که موږ او تاسو انشاءالله خپلو بچو باندې علم وکړو قرآن پې ووایو سبق پې ووایو انشاءالله موسی علیه السلام باره کې راځي که نه چې هغه به یو هدیره باندې روانو یو سړي ته عذاب و بل ځل روانو هغه مړی ډېر په خوشحالو کې و تپوس یې وکړه عرض یې وکړه چې ربه دا مړی مخکې په تکلیف کې و اوس داسې په خوشحالو کې دی وایي چې دا سړی چې کله مړ کېده نو د ده زنانه هغه د ماشومانو په امید وه ماشوم پیدا شو چې په خبر پوه شو نو مور تورات ته کېناو زما کتاب ته نو ماله حیا راځي چې د ده بچی زما کتاب وایي او پلار له چې کوم دا زه عذاب او سزا ورکوم محترمو دا زموږ سرمایه ده دا سوده دوبۍ ډالر ریال درهم دکان ګاړی پیلډر بینک بیلنس جیدات کور دا سرمایه نه ده دا ماشومان سرمایه ده نو موږ او تاسو به د یو بل سره
په بریدونو کې او په پولو په پټو کې مقابله نه کوو، مقابله په علم کې کوو، په تعلیم کې به کوو، په قابلیت کې به کوو ان شاء الله. دا باباجي صاحب چې الله پاک څومره عزت ورکړی دی کنه، نو دا د جیدات په وجه ورکړی، دا د مال په وجه ورکړی، دا د گاړو په وجه ورکړی، دا چېرته ټوپک په وجه ورکړی نه جی نه، دا د دین په بنیاد الله ترقي او عزت ورکړی. دغه مدرسو دا کردار وکړو چې زمیندارانو بچي هغې نه عالمان جوړ کړل، ډاکټرانو بچو نه عالمان جوړ کړل، د ډرایورانو د بچو نه عالمان جوړ کړل. نو که موږ او تاسو خپل بچي انشاءالله د ادارې ته راولو او د دغې مشرانو په سرپرستۍ کې ورکو انشاءالله، نو زموږ یقین د دې ماشومانو ته تاسو ګورئ که نه هر یو نوراني ښکاري، هر یو نوراني ښکاري. نو که به انشاءالله د ادارې سره تعاون د خیره سره کوم ماشومانو چې پوزیشن اخیستی دی هغه ټولو ماشومانو ته او خصوصا عبیدالله او فرمان ولی او خوشنما بیبي هغې ته چې هغې کوم تقریر وکړو کوم انعام ورته میلاویږي په هغې باندې زه مبارکباد پیش کوم، خصوصا باباجي صاحب ته او مولانا صاحب د خپل ورونو ته په دغه کامیابه ادارې په قایمولو او دغه کامیابه ادارې په چلولو او دغه بچو په صحیح تربیت کولو باندې خپل ورونو ته هم د زړه د اخلاص مبارکباد پیش کوم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.